أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق أو توار توا ما هغسو في يمينك چپخی هغسو چپخی لاستا کی دی تلقفو چنونی بکی ما هغه صنعو چې کړو هغو انما بشک صنعو کړو هغو کید ساحر تدبیر د ساحر ولا يفلح الساحر او پلا برین ممی ساحر احسو د کم زنا آتا چراغ لی هغا وَأَلْقِ تَوَارْتَ وَمَا هَغَسَو پی یمینی کا چه پخی لاستا کی پدیزگینی که دسی ونویل چه الق وارت و اسواک امساخ پلا دسی ونویل چه امساخ پلا وارت بلکې دسی ویل چې وَأَلْقِ وَارْتَ وَمَا هغه چې پخ ما پی یمینی کری په دې ځګینې کې ترجیح ورکړل ابهام لا تحویلا لامرها د دې د پاره د تبخیم د شان د دې او خبر ورکی چې دا پلاس کې چې کم دی نو دا نه دی د جنس د هغه امساګانو معلومونه دا عام چې کمې امساګانې دي نو د هغه امساګانو معلومونه دا نه دی چې دا به صرف امثاله بلکې دا هغه شی چې په لاس تا کې دی ځکه دا وویل بل دا دی چې تعبیر یې کړی دی د دې نه په هغه څه چې پې یمینې که په لاس تا کې دی او مراد د یمین نه معنا د یمن او د برکت ته چې ستا په دې لاس کې چې کوم شی دی نو په دې کې برکت دی بعض علماء ذکر کوي چې ابهام د پاره د تحقیر دی ما هغه شی چې په لاس تا کې دی چې دا وړوکی شی دی دا یو وړوکی شی دی دا توار ته وه ځکه چې دا وړوکی شی توار دی نو د دې نه به الله یو مار جوړ کړي او داسې لوی شی به ترې جوړ کړي چې دا ټول چې ساحرانو څه کړلي دا به وخوري فألقي السحرة نو پرېوتلی شوي ساحران سجدن سجده کوونکي قالو ویلي او آمنا ایمان راوړلی موږ برب هارون و موسی په رب د هارون باندې و موسی او به موسی باندې قال ویلی والله تعالی آمنتم له تاسو ایمان راوړلی په ده باندې قبل ان آذن لکم مخکې د اجازت کولو زما تاسو ته قال ویلی فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړلی په دې موسی باندې قبل مخکې ان آذن لکم مخکې د اجازت کولو زما تاسو ته انه بشک هغه لکبیرکم خامخا مشر ستاسو دی الذي هغه مشر علمکم السحر چې تعلیم یې درکړی تاسو ته د سحر فلأقطعن نو خامخا زه به پرې کړم ایدیکم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف رد بدل
ولأصلبنکم خامخا زب پسولیکم تاسو را فی جذوع النخل په بیغ د کجورو فوري ولتعلمن خامخا تاسو معلومه کوي ایونا چې کم یو زمونږ نه اشد سخت دی عذابا په عذاب کې و ابقا او دایمي دی. قالوا ویلو هغه خلق لن نؤثرک علی ما قالوا ویلو هغه نوې مسلمانانو چې ساحرانو ایمان لرل لن نؤثرک هرگز منګه ترجیح نه درکو تعالی را علی ما پاغه څه باندې جاءنا چې راغلی دی موږ ته من البینات د دلایلو واضحونه والذي او په هغه ذات باندې فطرنا چې هغه پیدا کړلی موږ لره پاغزه تکوا ما هغه سو انت تقاس کونکه انما بشک تغزی تک هذه الحیات په دې ژوند کې هغه ژوند چې د دنیا دی انما انا بشک من آمنا ایمان راوړل بربنا فرغفل باندې ليغفر لنا خطايانا د دې لپاره چې الله تعالی وبخي موږ ته خطايانا ګناهونه زمون وما او هغه سو اکرهتنا علیه چې تا زبردستی کړې وه ای فرعون په موږ باندې په هغې باندې د سحر نه والله الله تعالی خیر غوره دی و ابقا او ډېر او دایمي دی انه بشک شاندار من یاتی هغه څوک چې راشي ربه رب خپل ته مجرمن ګناهګار فإن له بشک د هغه لپاره جهنم دی لا یموت فیها نه به مړ کېږي په دې جهنم کې ولا یحیا او نه به ژوندی. د دې آیات نه معتزله دلیل نیول استدلال داسې نیول چې مرتکب د کبیرې دا مجرم دی. جرم په اصل کې میوه قطع کول د ونې نه دی ته وایي. بیا په استعاره سره وړل شوی دی دپاره د اکتساب د مکروه د یو خراب شي د کسب کول لپاره او الله وایي چې هر مجرم د هغې دپاره جهنم دی. نو د دې نه معلومه شوه چې مرتکب د کبیرې مجرم دی د مجرم دپاره جهنم دی. نو د دې نه معلومه شوه چې ګناه کبیره چا کوله هغه به جهنم دا د دې نه معلومه او معتزله وایي چې جهنم د هغه څوک ځي چې هغه کافر وي نو لهذا هغه کافر شو. موږ د هغې نه جواب کوو چې مرتکب د کبیرې مرتکب د موږ وایو چې مراد د مجرم نه هغه نه دی چې ګناه کبیره کړلی بلکې مراد د مجرم نه کافر دی. نو لهذا چې کافر نو هغه جهنم دی. یا فإن له بشک د هغه لپاره جهنم دی خو جهنم ولا دی که په شرط د عدم عفو چې الله ورته عفو ونه کړي. نو چې کله هغه ته عفو ونه شي نو الا ولا جهنم دی. دا مطلب دی. ومن او هغه څوک یأتیه مؤمنا چې راشي الله تعالی ته مؤمنا مؤمن قد عمل الصالحات چې په تحقیق سره عمل کړلی هغه الصالحات د نیکو فاولئک دغه خلق لهم دغه لپاره الدرجات العلا درجې دي العلا اوچتې جنات عدن جنتون د اوسېدلو دي چې به یې به لاندې د دې نه الانهار ولې خالدین فیها همیشه به یې په دې جنتونو کې وذلک او دغه جزاء بدله د هغه چا ده تزکا چې پاکي حاصله کړله. ولقد اوحینا خامخا په تحقیق سره موږ وحی کړی وه الی موسی موسی ته موسی علیه السلام ته موږ وحی کړی
ان اسره چې تبوزا بعبادی بندگان زما فضرب لهم نو توا مقرر کدا غره پارا طریقا دریاب پل بحر بدریاب کې یبسن وچا لا تخاف درکا تمیرگا درکن دمندلو ولا تخشا او تمیرگا دغر خیدلونا ولقد اوحینا وخام موسی بوزا بندگان زما آغا بنی اسرائیل چې دا بوزا دا د مصر نو باسا و شام ته بوزا او توه د دیو د پار لار په دریاب کې یبسن وچا فضرب توه د دیو د پار لار په دریاب کې د دیو د پار لار او یبسن وچا دریاب کې ولا وچا لار وال دالي چې دا سمندر کله ته به د امصاف سره وې نو دا وب به ودرېږي دیو لپاره به وچا لار شي فاتبعهم فرعون نور پسې او پاغو پسې فرعون بجنوده بالاخره خلصا فرعون پاغو پسې بالاخره سور پسې شي فغشیهم نو بټ کړي واغو لرا من الیم د دریاب نه ما هغه حصے غشیهم چې بټ کړي واغو لرا فرعونیان چې کله دغه وبو من تور نو فټ کړي واغو لرا د دریاب نه ما هغه حصے غشیهم چې دی پټ د وبو یو لوی حصے هغه لرا پټ واضل فرعون قومه وما هدى او گمراه کړي فرعون قوم فل وما هدا او هدایت ورته نو کړي یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم پتاخی سرا من خلاص کړي تاسو لرا من عدوکم د دشمن تاسو نه چې فرعون ووعدناكم من وعده کړي واستاسا جانب الطور الایمن د جانب د کوه تور هغه جانب الایمن چې خی طرف ونزلنا علیکم المن او موږ نازل کړو په تاسو باندې المن ترنجبن والسلوى او مړزان کلوا خورئ تاسو من طیبات ما دفاق هغه نه رزقناکم چې موږ رزق درکړو تاسو ته ولا تطغوا فيه تاسو سرکشي مکوئ په دې کې فیحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې غضبی غضب زما ومن یحلل او هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې غضبی غضب زما فقد هوا نو بتاخر سره هوا هلاک شو هغه وإني بشك لغفار خامخ عفك انكما لمن هغه چاته تاب چې توبه است الله وآمن او ایمان راوړ دې او عمل صالحا او عمل کړل هغه صالحا ثم تدا بیا لار مندل دا هغه وما اعجلك او چې شه دې چې په جلته راوسته تعالی را اے موسی ان قومک د قوم خپلنا یا موسی اے موسی اکثر علماء ذکر کوي چې دا میقات ثانی دی موسی علیہ السلام د ځان سره او یا کسان اغیستو او دا کوتور تتلو چې الله جل شانه د خلقو ته وایي چې تاسو عمل کوئ چې تاسو په دې تورات باندې عمل کوئ دا میقات ثانی موسی علیہ السلام چې کوتور ته کله ورنږدې شو نه د جلتی وکړه خپل قوم یې وروسته پاتې شو دا د هغه نه مخکې لاړ بعض علما ذکر کوي چې دا میقات اول دی چې د دې قوم د موسی علیہ السلام قوم هغه وروسته
نو لہذا هغه قوم وروسته و او الله جل شانه موسی علیہ السلام کو تر تراغه نو الله ورته و چې د کم قوم درس ولې جلتی وکړه نو موسی علیہ السلام ورته ویل چې هغه علی اثری زما په نقش قدم دی ورسته دی هغه ورسته دی ما جلتی وکړه اوس اخوا تاسو آیاتونو ته ګورئ وما اجلک او چې شری چې په جلتی سا راوسته وغه تعالی ران قومې کا د قوم په یا موسی اے موسی قال ویلو آغا هم اغو اولائی قال ویلو موسی علیہ السلام هم اغو اولائی دادی علی افسری ورست زمان دی دا خو زمان ورست وعجلتو الیک وما جلتی کلتا تا اے اللہ اے رب زمان لترزا جے ترازی شی ما دا جلتی رو دیر بارا کرل جے ترازی شی قال ویلو اللہ تعالیٰ فإنا بیشک من قد فتنا قومکا بیشک من قد فتنا ببدنا کیا ارتلے قومکا قوم استا من بعد ورستستانا ستانا ورست منستا قوم ببدنا کیا ارتلے وازولهم السامریو او گمراہ کڑے وہا غولرا السامریو سامری فرجعان را گرزدلو موسیٰ علیہ السلام الى قومه قوم قلتا غزبانا غصو آسبا دیر غمجنو قال ویلو موسیٰ علیہ السلام یا قوم اے زما قوما علم یعیدکم اے وعدن وکڑستاستا ربکم ربستاسو وعدن حسنا وعدخ اپا طال علیکم العهد اے اگد شو اپا تاسو باندے وعدا ام اردتم یا تاسو ارادہ لرلا ایحل علیکم غضب چنازل شبا تاسو باندے غضب من ربکم در افستاسونا پا اخلبتم موعدی نو تاسو مخالفت کھڑے ہو موعدی دوادی زمان پا دیزگی نکی گوری قال موسی علیہ السلام ویلو فقال اللہ تعالی ویلو چه بیشک منگا پا فتنہ کے مبتلا کرلے قوم ستا من ارستستان او گمراہ کرے دے اغول را السامریو سامری پا بنی اسرائیلو کے یو سڑے ہو آغا پا بنی اسرائیلو کے جو کم سڑے ہو آغا دا قبیلے سامرے سرا تعلق سامرا یو مشہورا قبیلہ و پا دیو کی دے سامری دا کار کھڑے ہو چه بنی اسرائیلو تیویلیو دیو دزان سرا زیورات وڑیو پخپل بدا واقع راشی دا قوم نا دا پیراونیان نا دیو زیورات وڑیو نو اغا زیورات چه دیو وڑیو نو دا اغا زیورات دا پیراونیان نراولیو دا دیو زنانا سامری پی آغا وارتے او چه کل آغا دیو وارتے نو لہذا سامری راواغس دا آغین یو سخی والا جوڑ کو نو دا دیو دا فارے یو سخی جوڑ کرے لہذا دا کم سخی جو جوڑ کرے ہو آغا سخی کی
د هغه سخي واقعه په خپله را روانه ده خطر به راشي ځای په ځای الله په هغه باندې په خپله بحث کړی بني اسرائیلو د هغه سخي عبادت جوړو کو او سامري خلکو ته ویل چې بس دا الله دی اله ستاسو دا دی نو اوس تاسو دې ته ګورئ قالو ویلو خلکو ما اخلفنا من مخالفت نه دی کړی موعدک د وعدې ستا بملکنا په اختیار خپل سره منګه په خپل اختیار باندې د وعدې ستا مخالفت نه دی کړی لیکن منګه حملنا په منګ باندې بار کړی شوي وه اوزارن بوجونه اوزارن زیورات من زینت القوم د زینت د قومنا فخزفناها نو منګه ارتیلو هغې لره فکذلک هم دارنګې القى السامري ارتیلو السامري سامري تاسو اوس په دې ذکر کې وګورئ قالو ویلو هغه ما اخلفنا من مخالفت نه دی کړی دی بني اسرائیل او موسی علیه السلام ته ویل لیکن موږ باندې حملنا په موږ باندې بار کړی شو په موږ باندې حمله بار کړی شو اوزارا من زینت القوم زیورات د زینت د قوم په دې ځای باندې لږ ځان پوه کوي او دا فرعونیان چې دا بني اسرائیل چې کله راتله د مصر نه او دیو د مصر نه راووتو نو دې بني اسرائیلو دا کار وکړو چې دیو د فرعونیانو نه د دیو زنانه د هغو نه سره راوړو او ورته ویل چې مونږه یو زینت دی ښایستوالی دی هغې له ځو دیو چې کله راله نو هغه چې دیو کله راله نو سامري او د دریاب نه دیو ووته نو سامري او موسی علیه السلام کو تورته لاړ نو سامري ورته وویل چې دا خو ستاسو لپاره حرام دی لہذا دا وارته ول هغې په هغې باندې وارته ول سامري راواغېسته د هغې نسخې جوړ کړو واقعه روانه ده یو بعض علما ذکر کوي چې کله فرعونیان غرق شو نو په هغه فرعونیانو باندې سرو دی بني اسرائیلو ته هغه سره راغیستي او دا یو او مال غنیمت او داسې شی خو د بني اسرائیلو دپاره حلال نه و لہذا دا خو د بني اسرائیلو دپاره حلال نه و نو چې کله دغه د بني اسرائیلو دپاره حلال نه و نو سامري ورته وویل چې دا وارته وي نو لہذا په هغو باندې دا ارتیل لہذا دا یې په وارته سامري راواغېست فاخرج لهم نو راایستلی و دی سامري د هغو دپاره عجلا سخی جسدا چې جسدو له دا سخي دپاره خوار د سخي خو آواز نو سامري د دیو دپاره یو سخی جوړ فقالو ویلو هغو هذا دا الهکم اله ستاسو دی و اله موسی او اله د موسی دی په نسیانو هېر کړی و هغه افلا یرون آیا نینی هغو الله یرجع الیهم چې نه راګرځئ افلا یرون نینی هغو الله یرجعو چې نه راګرځئ الیهم هغو ته قولا وینا چې دا سخی خو دیو ته وینا نه راګرځئ
دا څنګه اله ولا یملک لهم ضرا ولا نفع مالک نه دی د هغو دپاره ضرا د ضرر ولا نفع او د نفع نه د هغو دپاره د ضرر مالک دی د نفع ولقد قال لهم او خامخا په تاخیر سره ویلو هغو ته هارون من قبل مخکې یا قوم ای زما قومه انما بېشک هغه انما پوتنتم به بېشکه تاسو په فتنه کې مبتلا کړی شوي په رزق باندې چې تاسو د رزق عبادت کوئ نو د دې په عبادت سره تاسو په فتنه کې مبتلا وان ربکم او بېشکه رب ستاسو الرحمن ذات دی فاتبعوني تاسو اطاعت کوئ زما تابعداري کوئ زما واطیعوا امري تاسو اطاعت کوئ د کار زما فاتبعوني تاسو زما اتباع کوئ واطیعوا امري اطاعت د کار زما کوئ قالوا ویلو لن نبرح همیشه را پارا علیه په دې باندې عاکفینا منګه د بني اسرائیل ویلو همیشه را پارا علیه په دې اسکې عبادت باندې عاکفینا من قایمیدونکي آتا تر دې د پورې یرجع الینا موسی چې را واپس شي موږ ته موسی چې د موسی د راتلو پورې به موږ به د دې اسکې په عبادت باندې قایم قال ویلو موسی علیہ السلام یا هارون اے هارون ما منعک چې شی چې منې کړی دی تا لره اس په هغه وخت کې رأیتهم چې تا ول د هغو لره ضلوا چې هغو ګمراه شوي چې شی چې ته منې کړی الله تتبعنی چې تا تابعداري نه کوله زما اپعصیت امري ای تا نافرماني کړله امري د امر زما په دې ځای کې باندې تاسو دې آیاتونو ته وګورئ قال ویلو موسی هارون یا ابن امه ای مور د زویا لا تأخذ بلحیتی تمنسا مالرا تمنسا بلحیتی د ګیرې زمانه ولا براسي یوم د سر زمانه انی بېشکه چې ما خشیتو زه اریدلم ان تقولا چې ته به ووې فرقته بین بني اسرائیل چې تا فرقته چې تا تفرقه ارتېلې وه په مابین د بني اسرائیلو کې ولم ترقب قولي او تا انتظار نه کړی قولي د وینا زما چې تا د هغو په مابین کې تفرقه ارتېلې وه ولم ترقب قولی و تا انتظار نو کړی زما د وینا تا انتظار نو کړی په دې آیاتونه کې اوس تاسو وګورئ موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه انبیا دي رسولان دي او دا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه رسولان دي دواړه د یو وخت انبیا دي رونه دي او د دواړو په مابین کې په خبره کې اختلاف دی موسی علیہ السلام هارون ته ویل چې تا ول چې خلک ګمراه شوي نو الله تتبعنی ته په ما پسې ولې نه راځې پکار دا چې ته په ما پسې راغلی وې او موسی هارون علیہ السلام ورته ویل چې زه به تا به ځکه در نه رلم چې بېشکه زه یېرېدم چې ته به ووایې فرقته بین بني اسرائیل چې تا د بني اسرائیلو په مابین کې تفرقه او اختلاف پیدا کړل
چې ته به دا ووایې چېرې تا د بني اسرائیلو په مابین کې تفرقه او اختلاف پیدا کړی دی نو د دې وجې نه زه درد نه نو لہذا دا دواړه د دواړو انبیاو په مابین کې په خبره کې اختلاف راغی دا اختلاف اجتهادي دی لہذا په دې اختلاف اجتهادي کې په دې باندې دا څه غلطۍ خبره یا د ګناه خبره نه ده او د دې نه معلومه شوه چې اختلافي اجتهاد دا جایز دی دا اختلافي اجتهاد دا مشروع دی دا جایز دی دا د دې نه معلومه شو نو د دې مطلب دا دی اوس آیات الله تتبعنی موسی علیه السلام هارون چې څه شی دی چې منې کړی و تا لره کله چې تا ول د دیو چې دوی ګمراه دي الله تتبعنی چې تا زما تابعداري نه کوله الله تتبعنی د دې دوه معنا دي یوه معنا دا ده چې تا تابعداري زما ولې نه کوله چې ما پسې راغلی وی کوتور ته چې قوم داسې ګمراه شو یوه معنا دا دویمه معنا دا ده چې الله تتبعنی چې تا زما تابعداري ول نه کوله زما په نقش قدم باندې ولې نه تلي او هغه زما ته نقش قدم دا چې ته به د الله دپاره غوسه کېدې چا چې به دې کې کفر کو د هغو څه به تا قتال او مقاتله کولی نو لہذا په دغه زما په هغه طریقه زما په طریقه ته د هغو څه ولې نه تلي دا مطلب قال ویلو موسی علیہ السلام فما خطبک یا سامریو سهل لسا یا سامریو اے سامریا قال ویلو سامری بصرتو مالی دلیو بما هغس لم یبصرو چې نول دلی هغو دی لرا بصرتو مالی دلیو هغس چې نول دلی هغو دی لرا فقبضتو نو ما موټی راغسته او قبضتن یو موټی من اثر رسول د هغه نقش قدم د رسول الله فنبستوها نو ما ارتلی هغې لره او دارنګې سولت لی نفسي خسته کړی او زما دپاره نفسي نفس زما اوس په دې زګینې کې وګورئ قاله ویلو بصرتو ما لیدلیو دې سامري هغه چې د خلکو نه ولدلی دی لره هغه څه هغه دا و چې فرعونیان کله غرقېده نو د دغه د غرق په ټیم کې الله جبرائیل علیه السلام په یو اس باندې رالیږلی د جبرائیل علیه السلام اس با چې په کوم ځګینې باندې قدم یې ښودو هغه ځای به شین کېده دا سامري لیدلی او د سامري نه علاوه بل چا دا نه و لیدلی دا سامري لیدلی او د هغه نه علاوه بل چا دا نه و لیدلی سامري وایي چې په قبضتو ما یو موټی راغستی او قبضتن په یو موټي سه من اثر الرسول دا اثر د اس د رسول الله رسول الله جبرائیل علیه السلام دی دا هغه د اس د اثر د اس د رسول الله د دې نه ما یو موټی راغستی او د دې نه ما یو موټی خاوره اخیستې وه
فنبستها نو کوم سخی چې جوړ کړی و په هغې کې ارتیلی و لهذا هغه خاوره چې هغه سخی په خوله کې وارتیله هغه سخی الله تعالی داسې کړو چې هغه سخی الله تعالی بلکل روغ رمټ او هغه سخی الله تعالی بل روح پکې وارتیله نو سامري دا وایي بعض علما د دې آیات دا ترجمه کوي دی بلې ترجمې ته وي قال ویلی دی سامري بصرتو ما لیدلی و ما پیژندلی و بما هغه لم یبصرو چې نو پیژندلی د بني اسرائیلو دې لره یعنی ما کومه حق پیژندلی و بني اسرائیلو نو پیژندلی بني اسرائیلو ما حق پیژندلی و چېرې د سخي عبادت حق دی نو دا حق ما پیژندلی او دې بني اسرائیلو دا نو پیژندلی دا مطلب او قال ویل بصرتو ما پیژندلی او بما هغه لم یبصرو چې نو پیژندلی هغو دې لره دې قوم نو پیژندلی ما حق پیژندلی او چېرې دا د سخي عبادت حق دی دا دې خلکو نو پیژندلی دا یو په قبضتو ما راغستی او قبضتن یو موټی ما یو موټی راغستی څه مطلب چې څه لږه اتباع مې کړې وه نو ما راغستی او قبضتن یو موټی من اثر رسول د هغه اثر د رسول نه د رسول د هغه دین د هغه د اثر نه مې د دین څه لږ شی راغستی و او د نبی را دین نه مې څه لږه حصه راغستی و دا مطلب دی په نبستها نو ما ارتیلی وه هغې لره کومه حصه چې د دین ما اغستی و د دین د موسی نه هغه مې ارتیلی وه او هغه مې بیرته پرېښوده او زه کفر ته بیرته رد شو او دارنګې صورت لی نفسي ښایسته کړی او زما دپاره نفسي نفس زما نفس زما دپاره دا ښایسته کړی قال ویلو الله تعالی قال ویلو موسی فاذهب ذا فإن لك بشک ستا لپاره په الحیات په ژوند کې ان تقول چې ته به وې لا مساس چې نشته مسه کول وإن لك بشک ستا لپاره موعدا خامخا یو وخت د وعدې دی لن تخلفه چې هرګز ته مخالفت نشي کولی د هغې وخت وانظر ته وګوره الی الهیک الی خپل ته الذي هغه لا زلت علیه چې ته ګرځېدلی وې په هغه باندې عاکفه قایمېدونکې لنحرقنه چې خامخا موږ سیزو دې لره ثم په لننسفنه بیا موږ الوزو دې لره په الیم په دریاب کې نسپا په الوزولو سره تاسو اوس په دې ځګنې کې وګورئ قال موسی علیه السلام سامري ته وویل چې بېشکه ستا لپاره په ژوند کې دا دی چې ته به وې لا مساس چې ته به لا مساس چې نشته مسه کول سامري به چې د لرې نه سړی دا نو چې لا مساس نشته مسه کول دا خبره به د دې لپاره کوله چې ویل به لا مساج نشته مسه کول دا به د دې لپاره ویل چې سامري به د چا سره لاس میلاو کو یا به څوک مسه کو یا سامري به څوک مسه کو په دواړو تبه چړاوي ده نو د دې وجې نه سامري به چې څوک دنه ویل به چې لا مساس مسه کول نشته او دې ته نږدې زمونږ په شریعت او دین کې واقع شوی
او دې ته نږدې زموږ په دین او شریعت کې واقع شوی او هغه دا و هغه درې کسان الذي خلفو د هغو هم دا و چې یاره صحابه به نه د هغو څه خبرې کولې نه به د هغو سره چا لاس میلاوه حتی 50 ورځې تقریبا داسې تېرې شوې انما بشک موسی علیہ السلام وی چې الهکم اله استاسو الله دې الذي هغه الله لا اله چې نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دې وسع پراغ دې الله تعالی کل شیء هر شي تبارک دې علم د جهاد د علمنا جهاد د علمنا هر شي ته الله پراغ کذالک دارنګ نقص علیک من بیانو پتا باندې من انباء د واقعات واغنا قد سبق چې مخکې تیر شوي دي وقد آتیناک خامخا پتا قصه من ورکړی تا ته من لدنا د طرف خپلنا ذکر نصیحت من اعرض هغه چا چې مخ واړو عنه د دې نصیحت نه فانه بشک هغه یحملو بار کوي به یوم القیامت په ورځ د قیامت وزرا بوج نو هغه چا چې اعراض وکړه د حق نه نو په ورځ د قیامت به دا عقوبت برداشت کوي خالدین پی همیشه به پیه په دې کې په دې جهنم کې پرې بوج کې وساء لهم او ناکاره دا د هغو دپاره په ورځ د قیامت حملا بار په ورځ د قیامت دپاره د دیو دپاره ناکاره بوج دی یوم په اور باندې ینفخ فی الصور چې بوکی وکړه شي بشپېلی کې ونحشر المجرمین او موږ به راجمع کړو مجرمان یومئذ په هغه ورځ چې ورځ د قیامت دا زرقا په دې حال کې چې زیړ بدنونه به یا به زیړ سترګې یتخافتون بینهم پټ به هغو د یو بل څه خبرې کوي ان لبستم چې تاسو درنګ نو تېر کړی الا مگر 10 مگر 10 ورځې نحنو موږ اعلم علمان یو بما په هغه باندې یقولون چې وایي هغو اذ یقولو په هغه وخت کې چې وبه وایي امثلهم طریقتا هغه پوهه د دیونه طریقتا د جهاد د لار نه هغه به دا وایي ان لبستم تاسو درنګ نه تېر کړی په دنیا کې الا یوما مگر یوه ورځ اسرافیل علیه السلام به 2 پیر شپېلی وایي یو پیر چې اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي نو دا ټول کائنات دا به ختم شي هر څه به مړه شي 40 کاله به وروسته بیا هغه شپېلی ووایي بیا به دا خلق را پاسی د ځمکو نه او دا خلق به د دې ځمکې نه داسې را پاسي دا به د ځمکې نه داسې را پاسي لکه دا بوټي چې د ځمکې نه راټوکېږي داسې به را پاسي البته په دغه وخت کې د مجرمینو د را پاسېدلو به یو خاص امتیازي شان او هغه خاص شان دا دی چې موږ به راجمع کړو مجرمان لره په هغه ورځ باندې زرقه چې د دیو الحمدلله چې د دیو سترګې به شني زرق زیړې یا بدنونه به زیړې او په بل ځای کې چې عمین راغلی دی د هغې څه منافات نشته یکه چې ورځ د قیامت خو لویه ورځ ده په ځینې وخت کې به هغه ړانده او په ځینې وخت کې به هغه باندې دا حالت
ويسألونك سوال کې اغوستانه عن الجبال د غرونو متعلق فقل ته ورته وایه ینسفها ربي نسفا وابل وزي دا غرونه رب زما نسفا په درې کولو سره ینسف درې بکی ويسألونك د دې په جواب کې فقل پا راغلی دا پا د دې وجې نه راغلی چې دلته این مقدر دی او معنی پته درې و ای یسألونک که چرته هغو ستانه سوال وکړي د غرونو متعلق فقل ته ورته ووایه فیذرها نو پرې به دي الله تعالی د ځمکې لره قاعا برابر صفصفا چې نه به بوټي به پکې نه وي الله به د ځمکې داسې وي چې برابر وي په دې کې به څه بوټي نه وي لا ترى فيها ته به نه په دې ځمکه کې عوجا کوږوالی ولا امتا ته به نه په دې ځمکه کې عوجا کوږوالی ولا امتا او نه اوچتوالی نو پکې څه ځای اوچتي نو په دې ځمکه کې څه کوږوالی یومئذ په دغه ورځ باندې یتبعون الداعیه دا خلک به تابعداري کوي الداعیه د راطلب کوونکي لا عوج له نه به کوږوالی له ډېره داعي لره وخشعت الاصوات للرحمن او ښکته به یې اوازونه رحمان ځاله فلا تسمعون ته به ناورې الا مگر همسا مگر کشار اوس آیاتون ته ګورئ خلق به تابعداري کوي الداعیه د راطلب کوونکي لا عوج له نه به یې کوږوالی د هغه لپاره لا عوج معنا دا ده چې د دغه داعي لپاره به کوږ څه مطلب الداعي چې کوم اواز کوي نو هغه آواز به داسې نه چې د خلکو نه به یو طرف ته بل طرف ته کږي بلکې هغه آواز به د خلکو ته سیده سیده رسي دا مطلب دی یو یا لا عوجه نه به کوږوالی له د دې اتباع نه د دې داعي د اتباع نه به کوږوالی نه وي یا لا عوج له لا شک په دې کې شک نشته یومئذ په هغه ورځ باندې لا تنفع الشفاعة نفع نه رسوي شفاعت الا مگر من هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازت وکړي هغه ته رحمان ذات وزرضي له قولا او راضي وي الله د هغه نه قولا او راضي وي د هغه نه قولا په وینا کې الله د هغه نه په وینا کې راضي یعلم پیژني الله تعالی ما هغه بین ایدیهم چې په مخ د دوی کې دي و ما هغه خلفهم چې وروسته د دوی نه دي د دوی نه مخکې دي وروسته دي دا الله پیژني ولا یحیطون او احاطه نه کوي هغو به علما احاطه نه کوي هغو به په دې باندې علما د جهاد د علم نه احاطه نه کوي دا خلک به د الله باندې علما د جهاد د علم نه داسې خلک نه کوي چې دا خلک په الله په علم باندې احاطه وکړي وعنت الوجوه ښکته وی مخونه للحي ژوندي ذات لره هغه ژوندی ذات القیوم چې قیوم دی قایم دی په امورو د خلکو باندې وقد خاب او فتاق سره نا امید او هغه څوک حمل ظلمه چې بار کړی هغه ظلم ومن يعمل او هغه څوک چې عمل کوي من الصالحات د نیکونه وهو او دغه مؤمن وي
فلا یخافو نو نه دیریږي هغه ظلمن د ظلم نه ولا هضما او نه د کموالي نه. فلا یخافو نه دیریږي هغه ظلمن چې ثواب د چا نه منې کېدی نه دیریږي ولا هضما او نه د منې کولو د بعضې نه چې څه بعضې څه ترې منې کړي نه به یېرېږي هغه نه یېرېږي هغه ظلمن د ظلم نه چې د هغه په نیکو کې زیاتی وکړی شي د دې نه دې نه یېرېږي ولا هضما او نه دا چې د هغه په نیکو نه به کمی وشي د دې نه دې نه یېرېږي فلا یخافو نه به یېرېږي ظلما د ظلم دا دی چې د هغه په بدو کې زیاتی وشي نو د دې نه به نه یېرېږي چې د هغه په بدو کې زیاتی بد شي او نه به هضمه د کمي چې زما نیکۍ به کمي شي وکذلک هم دارنګې انزلناه موږ نازل کړی په هغه باندې قرآن عربیا عربي وصرفنا فيه موږ بیان کړی په دې قرآن کې من الوعید د سزاګانو نه لعلهم شاید هغو یتقون ویرېږي هغو تقوا حاصله کړي هغو او یحدثو یا پیدا کی الله د دې لپاره ذکر نصیحت فتعال الله نمنزه دی الله تعالی هغه الله الملک چې بادشاہ دی الحق حق دی ولا تعجل بالقرآن تجلتی مکوا په قرآن سره من قبل مخکې او یقضا الیکا چې پوره کولی شي تا ته وحیه واحد دی وقل ویا رب اے رب زما زدنی زیادی که ما لرا علم ولا تعجل تجلتی مکوا پا قرآن سر تا پا قرآن سر جلتی مکوا رسول علیہ السلام تا بچه واحی کل رالا جبرائیل علیہ السلام بکل راغی نو جبرائیل علیہ السلام با چې کله رسول علیہ السلام تراغی قرآن بیا راوړلو چې جبرائیل علیہ السلام با قرآن وی نو رسول علیہ السلام با د هغې سره سم قرآن وی الله رسول علیہ السلام د دې نه منې کړه چې ته په قرآن سره جلتی مه کوه من قبل مخی ان یقضا الیک وحی مخی چې پوره کړی شوی تا ته وحی دی چې د دې وحی تا ته پوره کړی شوي د دې نه مخکې په قرآن باندې ته جلتی مه کوه چې کله ورته وحی پوره شي نو د هغې نه وروسته وایه د جبرائیل علیه السلام سره سم مه وایه چې تیم یو هغې د دې آیات نه معلومه شوه چې مقتدي دا به په امام پسې سورت فاتحه نه وي ځکه چې امام پسې سورت فاتحه او قرائت وي نو امام او قرائت خو دواړه یو ځای وي امام یې یو دا به وي او په دې آیاتونو کې الله تعالی رسول علیه الصلاة والسلام منع کو چې ته جلتی مه کوه په قرآن باندې مخکې له دې نه چې پوره کړی شي تا ته وحی دره چې وحی لا تا ته نه پوره شي د هغه نه مخکې جلتي مه کوه وقل وایا ربي ای رب زما زدني زیاتې کې ما لره علم الله جل شانه نبی علیه السلام ته په طلب د زیادت د یو شي حکم نه دی کړی مګر د علم د علم نه علاوه په بل شي په زیادت باندې ورته حکم نه دی کړی صرف یو علم دی چې دی په زیاتې باندې ورته الله حکم چې وایه ته ای نبي چې زما علم زیاتې او رسول علیه السلام به بیا دا ویل اللهم الا نفع راکې ماته بما علمتني چې تا کوم علم ماته راکړی وعلمني ترا وخایا ماته ما هغه ینفعني چې نه پرسې ماته
وزدنی علما او تزیات کا اللہ تعالی مالر علم والحمدللہ علی کل حال او حمد اللہ دی پہرال نبی علیہ السلام بیادال وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا خامخا منگا حکم کڑے ہو إِلَىٰ آدَمَ آدم تا من قبل مخکے پنسیانو ہرشو دا آغنا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ومنگ نو مندلے دا آغدا پارا عزما پختگی آیات تو گوئی پدې آیاتونو یو د مخکینی آیاتونو سره مناسبت سره مناسبت دا دی چې په مخکینی آیاتونو کې الله تعالی رسول علیه السلام منې کو چې ته جلتی په قرآن سم کوه لہذا پا قرآن سره با تا جلتی نکی مخ که دا دینا چی پورک لشی تا تا واحد در دی چی دا دی واحد در دا پورک لشی نو دا دینا با مخی تا با قرآن بانده جلتی نکی دا دا دی مطلب دی اوس په دې ځګینو کې الله جل شانه د آدم علیه السلام او د ابلیس واقعه ذکر کوي او په دې واقعه کې آدم علیه السلام نه لږ عجلت وشو ځکه چې دا واقع شو په هغه کار کې چې د دې لپاره مناسب نه و او هغه دا و چې د هغه ونه الله دې منی کړی او د هغې نه خوراک وکړو نو لہذا آدم علیه السلام چې عجلت کړی و نو د هغه فبدت لهما سوآتهما دغه وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة دا نتیجه دا اغا عجلت وا نو په مخکې آیات کې الله نبی د جلتی نه منې که اوس په دې وروسته واقعه کې چې آدم علیه السلام جلتی وکړه او درنګ یې تیر نه که لہذا دا هغه خطا شو دا مطلب دی نو په دې طریقه باندې د دې آیاتونو د مخکینو سره ربط را ولقد عهدنا خامخا بدا قصه من حکم لګلو الی آدم دا من قبل مخکې پنسیانو د هغه نه هېر شو ولم نجد له عزما نو موږ نه موندلی د هغه لپاره عزما پختګي د دې دوه معنا یا معنا دا ده چې د آدم دپاره موږ پختګي بیا نه مونته هغه موږ د یو کار نه منې کړی او هغه دا کار وکړو خو دویم معنا یې دا ده ولم نجد موږ نه موندلی له د هغه لپاره عزما قصد چې موږ د آدم علیه السلام دپاره قصد نه موندلی د هغه نه خو هېر شوي چې یو هېر شي ته نو بیا خو قصد نه وي نو لهذا په دې باندې په هغه مؤاخذه ګناه نشته خطا نه ده ځکه چې په هېره باندې یو سړي یو کار وکړو نو هغه خو په هغه کې معذوره دی نو په هغه باندې خطا یا هغې ته ګناه نشي ویلی نو د عزم نه مراد قصد دی چې د دا کار په قصد سره نه دی کړی په هېر یې کړی وَإِذْ قَلْنَا يَاتِ هغه وخت چې ویلو موږ للملائکة فرشتو ته اسجدو سجده وکړئ لآدم ته فسجدو نو سجده کړې هغو الا ابلیس مګر ابلیس نه کړی ابا انکار یې کړی فقلنا موږ ویلو یا آدم ای آدم ان هذا بېشکه دا عدو لکه دشمن دی ستا لپاره ولزوجک او د بیبي ستا لپاره فلا یخرجنکما نو دې نه باسي تاسو دواړه لره من الجنة د جنت نه فتشقا نو ته به بدبخته شي
ودونه وته د جنت نه په تشقا نو ته به په مشقت کې ولویږې تشقا مشقت ان لک بېشکه ستا لپاره الله تجوع بیا چې نه به یو لګا په دې جنت کې ولا تارا او نه به ته بربنډېږې وانک بېشکه ته چې لا تسمع بیا نه به ته تږی کېږې په دې جهنم کې ولا تصع او نه به ته ظاهرېږې نور ته فوسوس الیه الشیطان نو وسوسه ارتلوا الیه هغه ته الشیطان شیطان وسوسه ارتلوا الیه وسوسه ارتلوا دې ته الشیطان شیطان نو شیطان هغه ته وسوسه ارتلوا چاته آدم قال ویلو شیطان یا آدم اے آدم هل ادلک ایزا خبر درکم تا علی شجرة الخلد پونا د همیشگی و ملکن او ببادشاہی سرا لا یبلا جنب پنا کیگی جیسے بادشاہی بدر وقم چی پنا کیگی پا اکلا ندوانو خوڑلو منها دغونینا فبدت نخکار شویو لهما اغا دوانو تا سوآتهما شرمگاون دا اغا دوانو آدم علیہ السلام تی چیو خورد شرمگاو در وتفقا او شروع کړي واغو یخصفان چې پوره کولې په خپل ځانونو باندې من ورق الجنت د پانو جنت نه وعصا آدم ربه نافرمانی مخالفت کړي آدم ربه درغفل پغوا نو کامیاب شوه په مراد باندې و دې جملې ته د دې دانو چې کله آدم او حوا دغه ونی نه وخړه او ته شرمګاونه خپل ښکاره شو جنتي لباس هغه ته وخوت یا جنتي نور هغه ته درشو دیو با پاڼې د جنت راغستې په خپل ځان باندې به یې پورې کولې دغه جنت د پاڼو باندې به خپل ځانونه پټول وعصا آدم نافرمانی کړې وه آدم ربه درفل څنګه نافرمانی مخالفت یې کړه اوس عصیان په دوه قسمه دی یو په یو کار کول دي عصیان په دوه طریقو سره یو دا چې سړی یو کار وکړي تاسو وګورئ عصیان په دوه طریقو یو دا چې یو سړی یو کار وکړي او دا کار دا په یو کار سړی وکړي په هیر یې وکړي په نسیان هغه مې عصیان دی او که قصدن یې وکړي هغه ته عصیان وی نو دلته کې خو د عصیان ته راغی څنګه ته راغی په هیره ته راغی په نسیه مخکې زیر ذکر شوي دی او په هیره په کار کې په نافرمانۍ په هیره کې په هغې کې سزا نشته هغه ګناه نه ده په غوا دوه معنا دي یوه معنا دا ده په غوا چې هغه ګمراه شوی دا معنا د نبي په شان کې ګستاخي ده داسې به موږ نه وایو د غوا معنا دا ده په غوا چې هغه په مراد او په مقصد باندې نه کامیاب شوی دا معنا نو په غوا مطلب دا چې هغه په مقصد کامیاب شوی نه لهذا په مقصد خپل باندې هغه کامیاب شوی نه څنګه نو کامیاب شوی ځکه چې هغه خو دا پاڼه د دې ون د خوراک د دې لپاره کاو چې ما ته همیشه راشي شي او بادشاهي راته حاصله شي چې لا یبلا چې هغه نه زړي داسې بادشاهي لا یبلا چې هغه زړي داسې بادشاهي راته حاصل نه هغه خو په دغه مقصد کې کامیاب نه شو دته خو نه همیشګي حاصله شوه او نه داسې بادشاهي چې هغه ختم لا یبنا چې هغه ختمېږي ثم اجتباه ربه بیا غوره کړی هغه لره رب ده فتاب علیه نو متوجه شو په رحمت سره الله تعالی په هغه باندې وهدا او هدایت یې ورته کړی
قال ویلو الله تعالی اهبطا تاسو دواړه کوشئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول آدم او حوا دواړه ته جنت ته کوشئ بعضکم بعض استاسو نه له بعض جنده فرد بعض عدون دشمنان بی فإما یاتینکم کچر تراغه تاسو ته زمانه طرف نه هدن هدایت فمن پس هغه چا چې تابعداري وکړه هدایت هدایت زما فلا یذل نه به ګمراهی هغه ولا یشقا او نه به بدبختی ومن اعرض هغه چا چې مخ واړوان عن ذکری د نصیحت زمانه نو بېشکه د هغه لپاره معیشتن زندګي دا ژوند تنګه ونحشروه او موږ به راجمع کړو هغه لره په ورځ د قیامت باندې اعمالون ومن اعرض ابو هريره رضی الله تعالی ذکر کوي چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلو چې مؤمن په قبر خپل کې به دا پر قبر کې خپل کې به مؤمن په یو باغ شین کی او د هغه دپاره به قبر د هغه پراخولی شي او یا ګزه او روښانه کولی به شي دا قبر د دې دپاره داسې لکه سپوږمۍ د شپې د بدر بیا رسول علیه السلام وفرمایل چې تاسو پیژنئ فیما انزل چې دا آیات په څه کې نازل شوی فإن له معیشة ضنکا نو صحابه ویل چې الله او رسول د الله علیم دی رسول علیه السلام چې دا نازل شوی د عذاب کافر کې دی په قبر کې او په دې کافر باندې به په قبر کې مسلط شي یو کم سل اجدها ماران دا آیات په هغه کې نو هغه چا چې اعراض کړلی د ذکر زمانه یعنې د قرآن او د نصیحت دین او اسلام نه اعراض مخک اړولی دی مخ اړول دا دی چې د دې موافق عمل یې نه دی کړی نو د هغه لپاره زندګي د تنګه په قبر کې نبي علیه السلام ویل دا عذاب قبر دی او موږ به دلته لپاره د قیامت اعمال راپاسو قال وی بدا سړی رب ای زما رب زما لما حشرتنی ولې تا راپاسولی دی ما لره اعمال او ومزه بصیرا لیدونکی قال ورته به ووایي الله دارنګې آتت که راغلي تا ته آیاتونه زموږ په نسیتها تا هېر کړي دې لره او دارنګې الیوم نن ورځې تنسا تا لره هېرولی شي وکذلکم دارنګې نزي موږ بدله ورکوو هغه چاته اسره بچې اسراف کړی دی هغه ولم یؤمن او ایمان نه راوړی بآیات ربي په آیاتونو د خپل ولعذاب الآخرت او خامخا عذاب د آخرت اشد ډېر سخت دی و ابقا او ډېر زیات دی د جهاد د بقانه اپلم یهدي لهم آیا نه د واضح شوی دی خلکو ته کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي موږ قبلهم مخکې د هغو نه من القرون د امتونو نه یمشون زی هغو په مساکنهم په کورونو د هغو کې ان فی ذلک بېشکه په دا کې لآیات خامخا علامې دي لأولی النهی دپاره د خاوندانو د عقلونو ولولا کلمة که چرته نه وی وینا سبقت وړاندې شوې من ربک د رب ستانه وینا نه وي لکان نوی به د عذاب لزاما لازمی او نوی اجل مسمى مقرر پس ته صبر کوه ای مخاطبه ای نبی ای مخاطبه علامه په هغه څه باندې یقولون چې وایي هغو چې څه وایي په دې باندې صبر کوه لہذا د هغو په وینا به دې باندې صبر کوه
وسبح تسبیح وایا بحمد ربک په حمد در خپل قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د انور نه وقبل غروبها او مخکې د پرېوتلو د انور نه ومن اناء الليل او په حصو د شپه کې فسبح تسبیح وایا واطراف النهار او په طرفونو د ورځ کې لعلک شاید ترازی شي سبح بحمد ربک په دې کې دوه قول دي یو قول لاله چې مراد د تسبیح نه چې تسبیح وایا په حمد د رب د دې نه تسبیحات لہذا په دې اوقاتو کې تسبیحات وایا بل قول په دې کې دا دی چې وسبح تسبیح وایا بحمد ربک په حمد در خپل مراد د تسبیحاتو نه منځ کول دي نو وسبح تسبیح وایا یعنی منځ کوه دا مطلب بحمد ربک په حمد د رب چې د الله په حمد باندې په حمد د رب ته منځ کوه اوس منځ کوه قبل طلوع الشمس مخکې د طلوع د انور نه دا کم منځ دی دا اولنی د سهار منځ دی وقبل غروب او د غروب نه مخکې منځ کوه په دې کې ظهر او عصر راغله ومن اناء الليل او په حصو د شپه کې منځ کوه په حصو د شپه کې ماسخوتن منځ دی پس سبح منځ کوه و اطراف النهار او د په طرفونو د ورځ کې چې په هغې کې د ماښام او د ماسپښین منځ دی نو ټول منځونه راغله طلوع د شمس کې ماسپښین منځ د سحر منځ قبل غروب کې ظهر او عصر شو په حصو د شپه کې د ماسخوتن شو و اطراف النهار بیا ماښام او ظهر شو بعض علما ذکر کوي چې قبل طلوع الشمس فجر قبل غروب مغرب ومن اناء الليل په حصو د شپه کې د ماسخوتن و اطراف النهار او په اطراف د ورځو کې ماښام او ظهر دی اوس تاسو په دې ځای کې وګورئ بعض علما ذکر کوي چې قبل طلوع الشمس د سحر منځ دی قبل غروب د مازدیګر منځ دی دا دی ومن اناء الليل د ماسخوتن منځ دی و اطراف النهار ماښام او ظهر دی ټول منځونه په دې کې په دې طریقه راځي ولا تمدن او ته ماړوه عینیک سترګې خپلې الی ما هغه ته متعنا به چې موږ نفع ورکړله په دې باندې ازواجن جوړه منهم دیو ته ازواجن جوړه منهم دې خلکو ته موږ جوړه نعمتونه ورکړل نو ته ماړوه موږ نفع ورکړله دیو ته جوړه دیو ته زهرت الحیات الدنیا ښایستوالی د ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی ته ماړوه سترګې خپل دغه ښایستوالی د ژوند د دنیا ته لنفتنهم فیه د دې لپاره چې موږ په فتنه کې مبتلا کړو هغو لره په دې کې لنفتنه د دې لپاره چې موږ په فتنه کې مبتلا کوو هغو لره په دې مال کې ورزق ربک او رزق د رب ستا خیر غوره دی و ابقا او ډېر باقي دی وامر اهلک امر کوه ته خپل ته بالصلاه و مانځه سره واصطبر علیها او ته صبر کوه په دې مانځه باندې لا نسألک موږ سوال نه کوو ستانه رزقه د رزق نحنو موږ نرزقک رزق درکوو تا ته والعاقبة للتقوى او انجام للتقوى د پاره د تقوا ښه انجام د پاره د تقوا دی
وقالو ویلو هغو لولا یاتینا بآیات من ربه ویلو هغو دې کافرانو ول راځه نه کوي موږ ته بآیات په معجزه من ربه د رب د هغه نه اولم تاتهم آیا نه در راغلی هغو ته بینتو دلیل واضحه هغه په صحف الاولی چې په صحفو اولنیو کې وو مراد د صحیفو اول نو تورات انجیل او کتابونه مقدم دي چې په دغه مخکینی کتابونو کې مغیبات نو په تورات او په انجیل او په کتابونو مقدمو کې په هغه کې مغیبات نو هغه مغیبات هغه دیو ته راغلي دیو په هغو باندې ایمان نه دی راوړی نو دغه معجزې نه وي یا اولم تاتهم آیا نو راغلي دیو ته بینتو دلیل واضح هغه چې په کتابونو اولو کې چې تورات دی او انجیل په دې کې بشارت د رسول علیه السلام ذکر نو دا بشارتونه خو په دیو کې ذکر نو دیو ته خو چې کومې آیات معجزې غواړي په صدق د نبوت د رسول هغه دیو ته راغلي ولو انا که چرته منګه اهلکن او ملا کړي وي هغو لره بعذاب په عذاب سره من قبله د طرف خپلنا لقالو نو خامخا ویلې به هغو ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلتا ته ولې نه لېږې موږ ته رسول فنتبع آیاتکه چې موږ تابعداري وکړو د آیاتونو ستا من قبل مخکې ان نزله چې موږ تابعداري کړې وې د آیاتونو ستا من قبل مخکې ان نزله مخکې د ذلیله کولو زموږ نه ونخزا او د رسوایۍ زموږ نه او ذلت په عذاب د دنیا سره دی ونخزا او موږ مخکې د رسوایۍ زموږ نه چې هغه په عذاب د آخرت کې دی قل ته ورته ووایه کل هر یو متربصون انتظار کوونکی دی فتربصوا نو تاسو انتظار کوئ پس تعلمون زردا چې تاسو معلومه کوي من اصحاب الصراط السوي څوک دی خاوندان د لار السوي برابر سیده ومن اهتدا او چا لار موندله او څوک په هدایت باندې دی کل هر یو انتظار په تاسو انتظار کوي دا تهدید دی چېرې تاسو انتظار کوئ او موږ به انتظار کوو زردا چې تاسو معلومه کوي من اصحابو څوک دی خاوندان د لار سمې ومن اهتدا او څوک دی اهتدا په هدایت باندې څوک دی زه بس الحمدلله